نگرانی خلاف जी मुजाहिरे شوي دي په روسوات کې حکومت پولیسه د جی سګړې ګرانی خلک زیات سر راغسته دي غریب زیات تکلیف دي تاسو به ذاتی ټکولم شوي دي تاسو باندې ذاتی هم شوي نو سګړې بسم الله الرحمن الرحیم یا کلام یا پرستنی الله مستعد بدر په دوستانو مدد وکړي دا ټول مخ کې تاسو زړه د کومې شکریا ده کوم چې په شاټ وخت کې د چوټۍ په ورځ باندې تاسو مبدا خپل ټایم وښتو اما تراله زه بیا د سې زما سره الفاظ ستاسو شکریا ده کوم ډیره مننه ډیره شکریا اصل کې زمون کله چې ګورنمنت راغی 2018 کې مرکز کې چې د کېشي ګورنمنت څنګه کلم په صوبه کې محکم کړی دی هغه کې 2019 کې تاسو ګورئ ټول دنیا باندې او کرونا دسیو عذاب راغی الله طرفه چې هغه نظم په ملک باندې و نه په رسوم ملکونو په ټول دنیا مطلب د چې هغه کې متاثر شو هغه سره سره کم زمونږه انډستریانه چې کم د چینو ملنو کم د وړو ملنو کم چې څومره مطلب د چې نور کسان ورونه موږ ورونو ټول مطلب متاثر شو هغه خپل کور کې ناستو کم سټاک چې پروت په دنیا کې هغه ظاهره خبره ده چې ته نه شې نه جوړو زور خوري به ختميږي کمیږي به نو کم هم شو بلکې تقریبا ختمېدو تر ته لاړ نو اشه شاټه تر ته لاړ شاټه تر ته لاړ خلک ډیر شو او سټاک کم شو ظاهره خبره په ټول دنیا کې ریټونه وختل موږ هرڅه د بار نه راوړو اکثره چیزونه موږ د بار نه راوړو چې موږ د بار نه راوړو موږ ته ګران ملوي بیا په ټیکس ور کړی شي خګران کړی شي نو ظاهرا چې دکان ته ځي دکان ته بیا عوامو ته ځي نو ګران خرشي نو دې سره به الحمدلله موږ یو پلانینګ وکړو ځکه چې د انسان خاص کر د غریب زړه لپاره د درې شیزونو ډېر غږ ضروري دي د خوراک د وړو د چینې د غوړو بیا د صحت بیا د تعلیم نو د صحت په اړه کې موږ یو هیلث کارت په شکل کې چې منسس زموږ د صوبې هغه مخکینه هټک سه براويسته 100% نو بیا هغه 100% ورسو چې را څومره په خبر پښتونخوا کې څومره خلک دي داغه په خاندان کې به یو صحت کارت داغه لپاره هیڅ داغه اپریشن داغه علاج ګران دی اپریشن نو سره پاس 10 لک روپۍ هغه مطلب په کارت کې دي او دا هر خاندان لپاره یو کارت پرشو سیکنډ پوزیشن زموږ لپاره چې کم تعلیم ویل کېږي او په کم کمزورو خلکو کې پای لیول باندې کسان راشي او هغه میډیکل ته ځي هغه انجینیرینګ ته ځي هغه په یونیورسيټانو کې سبق وایي هغه په کالجونو کې هغه سره پیسې نه نو دا غي سره مونږه صوبایي حکومت زموږ چې منسټر سي د ایجوکیشن کارت په مت کې او پیسې کې خو ان شاء الله ډیر دستی به هغه هم د خلکو ته راوځي چې هغه لپاره به تعلیم پرشي دریم د پوډ په کارت کې چې کم وړه کم چینی وړیا ټو زیټ چې څومره د کمزوري خلکو غریبانو خلکو د خوراک روزمره کاری دا غي په مت کې چې منسټر د خپل قوم سره وعده کړی دا ډیر دستی به غیر لپاره پیسې کې خو د شي ان شاء الله تعالی زمونږ د ګورنمنت سره پالیسیانه هغه پوره شي هغه هم پوډ کارت هم د خلکو چې کم سره شي دا هغه سره مطابق چې کم کمزور خلک ته هغه لپاره وصیت کارت د فوډ کارت هغه ته ان شاء الله تعالی ډیر دستی ملو شي را لګرانی خبره ټول دنیا دا ګرانی په ټول دنیا کې دا خو بیا عمران خان سره چې څومره احساس ته د غریب سره زه ما دا په داوا باندې ما چې دومره په پاکستان کې نه بلکې په دنیا کې زه دا کوم چې لیډر نشته چې څنګه کم احساس او کم سنسیر کم ایماندار او کم دیانتدار عمران خان دی زه د بل لپاره غلطه گواهی نه ورکوم زه خپل خبر کې سمالم زه مسلمان په کور کې بلا شم او الله پاک د روزن زما دشمن دی د نن کور چې عمران خان پیژنم زما سره 25 سال شو د عمران خان د خپل قوم خپل ملک باندې یومین دی دا کنه په انګلند کې چې داشته نه په امریکا کې چې داشته نه د منسټر په انګلند کې چې داشته نه زمونږ چې داشته موږ د عامه طبقه خلک موږ په خپل عامه طبقه باندې فخر کوو موږ له عزت الله را کړی چې منسټر له عزت الله ور کړی ځکه الله په قران کې وګوري چې زه غواړم چالو ورکم چې زه غواړم الله او چې زه چالو عزت ورکم او سره پوری لګي چې را دې کرسي قابل نو الله په مال باغ انسان نو خندار شي چې ما فیصله کړی زما په فیصله باندې اعتراض کې دا فیصله ما نه کړی دا فیصله الله کړی دا قوم کړی دا چې قوم کړی الله کړی دا قوم کړی دا خلک په د جمهوریت ته خلک په احتجاجونه کوي د جمهوریت خاص ته مونږ هغه نه مینې کوو دا په اخته کو
مهرباني دی وکړي چې دننه دې په الفاظو کې دننه بیل کوي ځکه چې زمونږ خولې هم شته خو الحمدلله موږ تربیت ښه شوی دی زمونږ تربیت ښه شوی دی موږ ته دا تربیت شوی دی مشرانو کړی بیا موږ ته الله پاک په قرآن کې موږ ته الله پاک د آیین په شکل کې قرآن رالیږلی مسلمانانو ته ټول انسانیت ته چې تاسو د یو بل عزت کوئ تاسو د یو بل احترام کوئ تاسو په یو بل په ښایسته نومونو باندې رابلئ تاسو د یو بل په مینه محبت کوئ نو دا تربیت زموږ شوی دی انشاءالله موږ به خلکو له عزت ورکوو احترام به مو ورکوو په ښه نومونه هم رابلو او د چا چې تربیت نه شوی زیاره خبره ده د هغو نه به څه ګیله وکړو د هغو به دغه حیثیت چې کوم الفاظ او کومه ژبه هغو استعمالوي هغو د هغو خپل جوړ دی د هغو خپل دغه دی د هغې سره هېڅ زموږ څه کار نشته موږ له الله پاک فیصله کړې ده الله پاک عزت را کړی دا به زموږ ایماني چې 8 کاله کې مونږ بلکې ذاتي خود زه زما خبر چې زه زه چیلنج کوم چې ما به 1 लाख روپۍ خزانې ته نقصان نه رسولی زما چې په نسبت به نه رسولی ځکه چې موږ له کوم عزت الله را کړی او کوم په مقام چې خدای پاک کړی دا لاک شکر دی لږه ده ډېره ده د حلالو شی دی را سره انشاءالله تعالی موږ دا خبرې نشته چې زموږ مخکې څه حیثیت او اوس حیثیت دی زموږ مخکې هم الله الحمدلله زموږ د ټول نه غټ حیثیت د هر مسلمان د ټول نه غټ حیثیت دا دی چې دی د مسلمان په کور کې پیدا دی او دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه چلیږي د الله په حکم چلیږي د دنیا کې کامیاب ترین انسان دا دی که دی غریب وي که دی ګاډۍ هم چلی که دی ریړه هم چلی او دا کامیاب ترین انسان دی که تاسو پرې نه پوهېږئ د خپل علما سره تپوس وکړئ راشئ د خپل علما سره کښېنئ د هغو نه څه زده کړئ قرآن درس ته کښېنئ قرآن سټډي کوئ دا زه نه یم دا الله پاک وایي چې ما ته بهترین انسان راغلی چې الله وایي زما په حکم او حضرت محمد وسلم په طریقه چلیږي خیر دی که دی غریب دی خیر دی که د خاندان نشته خیر دی که دی ګاډۍ چلی خیر دی که دی ریړه چلی خو د ټول نه ناکام انسان راغلی دا د حضرت محمد وسلم ارشاد مبارک دی که ته طاقتور مې که ته مالدار مې که ستا سره غټه موده خو که ستا د طاقت نه ستا د مال نه ستا د ژبې نه بل انسان ته نقصان نه شي په دنیا په معاشره کې بدترین انسان دی موږ د الله د بدترین نه جوړ موږ د خدای پاک د بهترین نه جوړ موږ مسلمانان موږ الله سره قدر کوو عزت کوو بل دغه ته زه راشم کراني بیا هم په ټوله دنیا کې د خو عمران خان سره احساس شته د چیف منسټر صاحب سره احساس دی په هغو په خپل چیف منسټر صاحب زه او چیف منسټر صاحب نه ما ته وایي چې یاره ډېر زیات زما د زړه زه ډېر کارونه کوم خو په دې یو ټکي زه ډېر خفه یم چې یو غریب سړی لاړ شي هغه وړالي هغه چیلي او چیني له لاسه پیسې نه نو انشاءالله تعالی ډېر دستي ده د دې لپاره موږ لګیا یو ارزاني به هم راولو دا کارت چې ما تاسو ته دې نه مخکې دا به هم انشاءالله تعالی صوبایي حکومت کوي سبسډي هم عمران خان د دې لپاره خپل کوشش کوي چینۍ دپاره د خوراک دپاره کوم چې غریب سړي دپاره مثلا چې روزانه د هغو دپاره دغلی خو دا کم خلک چې راوځي زه خپلې طبقې خلکو ته یم د ملکن ریژن د حیثیت په صدر په حیثیت باندې زه خپل ملکن ریژن پورې خپل اواز رسوم نور هم خلک خپل اواز به رسوي پارټۍ کې ډېر زموږ خلک دی چونکې زما د خپل ملک سره مینه ده زما د خپل وطن سره مینه ده زما د خپل غریب خلکو سره مینه ده ځکه د عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړ یم چې د غریبانانو د خپل وطن د دې داسې لیډر دی چې ما ته د هغه نه ایماندار او دیانتدار بل نه ښکاري ځکه زه د هغه سره 50 کال دی زه سره ولاړ یم او انشاءالله کم سوچ د هغی او کم سوچ چې دی الله به هغه له کامیابي ورکوي الله به د هغه د لاس د عمل ټیک کوي هغه وخت زموږ یېرېږي زه هېچا به نه یېرېږي که زما دا خبرې واورې دې ته لږ غوږ کېږدې ښه په سړو دماغو چې په اټک کې په موږ پسې اوړه یې موږ ته نه راباندې دلته ودرېږئ چې اوړه خیبر پښتونخوا ته ځي وایي دا اوړه کې کوزوئ خلکو پټ پټ اوړه د اوړې بورې پټې راوړې سمنګلران دې جوړ شو هغه ورځ زموږ یېرېږي هغه ورځ زموږ یېرېږي چې په پنجاب کې موږ پښتانه تللو دوی له کمرې مه ورکوئ دا دهشتګرد دي زه خپل قوم ته یم چې هغه ورځ خاص کر پښتنو ته یم چې هغه ورځ زموږ یېرېږي چې کمرې مه ورکوئ دا دهشتګرد دي دوی د هوټلو کې کمرې مه ورکوئ دا خبره خو زه دروغ کوم ټول دنیا ته پته ده هغه ورځ زموږ یېرېږي چې په سوراب خان چوک کې په ګرین چوک کې افر سواد په زنه افر سواد کې خو خس خلکو ټوکري ټوکري کړي او کومه خبره چې ما په خپل سترګو لیدلې هغه خبره زه کوم چې زه ګواهي وکړم چې خدای پاک ته مې غاړه ازادي په سوراب خان چوک کې ما په خپلو سترګو کسان ځوړندو خپې بره وې ساري خپې کته وې سرې بره سر پورې نه سر یې له پخپو کېښوده په جنازه کې زما د مالي 34 کسان شهیدان شي ډرون حملې د دو د وجې نه د دو د پالیسۍ د وجې نه لا بړو د دو به سره کومک او ډالرې به د تیارې راتلې او په جیب کې به یې کېښودې او سبسټډي به یې ورکولې قوم به یې په هغې باندې دوکه کوو خپل قوم به یې خرڅوو 70,000 کسان زموږ پښتانه ستاسو د پالیسۍ د وجې نه شهیدان شي زموږ نه هغه یېرېږي زموږ نه هغه ورځ یېرېږي چې په وزیرستان باندې تاسو ډرون حملې کولې تاسو یې په وزیرستان کې ټول دهشتګرد راغونډ شي نن د صوبایي حکومت د چیف منسټر د محمود خان
د مشرۍ په لار کې د عمران خان خواهش و چې دلته الیکشن وشو هغه خلک اسمبلی ته رالو الحمدلله کم ځای دهشتګرد و په هغې کې یو دماکه نه یو ډز پکې نه شوی الیکشن د ټول نه ګران ګیم دی یو ډز په چا باندې نه شوی یو کس پکې نه زخمي شوی دهشتګرد کم ځای د هغو نران درانه پښتانه دي نن هغه په اسمبلی کې خپل حقوق دپاره د خپل عوامو دپاره د هغو خلکو دپاره کوم اجزانان چې د خاورو په کوټه کې وو دوی د دهشتګرد جوړ کړي دوی شهیدان کول دوی ډرون حملې کولې نن هغه الحمدلله هلته هسپتالونه جوړېږي هلته هیلث کار روان دی هلته د ایجوکیشن کار روان دی هلته تاڼه ده هلته عدل راغی هلته انصاف راغی دا خلک نه غواړي چې زموږ ملک ښه شوی زه خپل قوم ته یم پر هغه غریب خلکو ته یم چې دا ملکي موږ به یو ځکه چې نه د عمران خان په انګلینډ کې جایداد شته نه د چیف منسټر په انګلینډ کې جایداد شته نه زموږ د ممبرانو په انګلینډ کې جایداد شته موږ په اکثریت چې یو عمران خان عامې طبقې خلکو له ټکټونه ورکړي موږ په اسمبلی کې عامې طبقې ستاسو د طبقې خلک ناست یو موږ ته احساس ځکه دی چې زموږ د اصوات دی زموږ د اصوات نه بل ځای نشته زموږ د خیبر پښتونخوا نه بل ځای نشته زموږ د خپل پاکستان نه بل ځای نشته موږ بل ځای ته نشو تللی نه زموږ هلته جایدادونه شته ته ماته ووایه دا کوم چې لیډینګ کوي دو خو په امریکا کې هم کاروبار دی دو خو په سعودي عرب کې هم کاروبار دی دو په دنیا په ارګوټ کې کاروبار دی دلته تاسو کوي دلته به هر څه پرېږدي پاسپورټ په راولي اني ټایم ورته ویزه لګېدلې هلته به لاړ شي ځان به کوي هغه خلکو سره ودرېږي چې دې ملک خپل ځان موږ خپل کښتۍ څیزوي موږ خپل وطن ته ځان وقف کړی دی موږ چې هر څه یو الحمدلله چې د سړي حوصله مضبوطوي د سړي سوچ مضبوطي د سړي سوچ غټي هغه الله پاک مدد کوي د اسمان نه مدد راځي خیر دی که هغه پی ایچ ډي نه کړي خیر دی که هغه غټ خاندان نه ضرور نه چې یو سړی د غټ خاندان نه به غټ کارنامه کوي یو سړي پی ایچ ډي نه کړي غټ تعلیمونه کوي به غټ کارنامه کوي نو د سړي سوچ سړی چې نري سړی چې غل نه سړی چې تللی هغه الله پاک غټ غټ کارونه کوي چا سوچ غټي د خپل قوم د خپل وطن سره سنچیر او ایمانداري الله پاک دا ته مدد راولي زما د الله نه امید دی الله نه څه چې کوي الله کوي او الله پاک وایي ستاسو عملونه راځي په بره باندې زه فیصلې کوم لاندې راځي زه وایم چې الحمدلله موږ الله ګواه کوو د الله عزت الله راکړی کرسۍ الله راکړې ده نه زموږ د سوچ مطابق ده نه د بل څه مطابق ده الله فیصله کړې په دې ځای کېنولي خو دا به زموږ ایمان چې موږ به خپل قوم دپاره ښه سوچونه کوو د خپل ملک دپاره ښه سوچ کوو د خپل وطن دپاره به ښه سوچ کوو انشاءالله تعالی عمران خان زموږ چیف منسټر محمود خان موږ ټیم د هغه ټیم د مرکز ټیم د هغو په مشرۍ کې د محمود خان په مشرۍ کې په صوبه کې او په مرکز کې خان صاحب په مشرۍ کې ښه روان یو که دا فرض که د بل چې حکومت کې دا ګراني به نن ډبل وه ځکه چې تاسو وګورئ ډبل نو 100% 80% 70% په دنیا کې ګراني راغلې ده او موږ غریب ملک یو موږ خوار ملک یو نن امریکې تاسو تاریخ وګورئ په امریکې اپوزیشن والا دا فیصله وکړه چې موږ د حکومت سره جوړېږو ځکه که موږ دا حالات نور تېر کړو زموږ سره به تنخواګانو پیسې دی د امریکې په شان ملک دی د هغه دومره مطلب چې فریاد کوي نو موږ زموږ سره څه دي موږ سود ورکوو موږ دنیا قرضدار $12,000 موږ په روان کال کې واپسي قرضه ورکوو دا به موږ د کوم ځای نه ګورو خو موږ سره احساس شته موږ ته د ګرانۍ احساس شته موږ دا نوی شعر دا موږ نه منو موږ سره احساس شته خو ډېره دستي ده ځکه زموږ په کې درد دی زموږ الله نه سوال کوو موږ خپل محنت کوو موږ انشاءالله د غریبانو طرف ته به دا کم چیني اوړه دا به ډېر دستي موږ انشاءالله تعالی راقابو کوو خو موږ د چا په خبرو کې نه راځي نه د چا له بلیک میل کېږو نه په دباو کې راځو موږ بیا هم وي چې زموږ ته د دې هېڅ حیثیت نشته موږ له الله پاک سوال کوو چې خدای زموږ د لاسه زموږ د جبې د قوم له ښه کارونه وکړي او چا سره چې خط جزونه وي موږ ورته سوال وکړو راشئ زموږ په ټیبل کښېنئ په دې قوم رحم وکړئ په دې ملک رحم وکړئ راځئ راشئ زموږ وروڼه یې زموږ دپاره قابل قدر یې موږ خپل عزت موږ ته څنګه خوږ دی دغه شان موږ د ستاسو عزت خوږ دی ما تاسو ته وایو چې موږ داسې تربیت شوي نه چاته کنځل کوو نه چاته سپکې سپورو نه چا په خاندان پورې ځو نه چاته موږ دپاره هر سړی قابل قدر موږ دپاره دا ګاډۍ والا ډېر قابل قدر موږ دپاره دا ریډیو والا ډېر قابل قدر دی موږ دپاره انسانیت قابل قدر دی چېرته به چا به سپکې خبرې نه کوو او چې څنګه تربیت شوی هغه شان انسان خبرې کوي زه ستاسو شکریه ادا کوم د میډیا او انشاءالله دا یو څو خبرې ما خپل قوم ته وکړې چې قوم ته مایوسه کېږئ مو حوصلې انشاءالله مضبوطې ساتئ ځکه چې دنیا تاریخ تاسو وګورئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دوه جانو سردار و د الله پسې دویم هستي ده هغه 2 ورځې 3 ورځې ډوډۍ نه ده خوړلې هغه سختې تېرې کړي فاطمه رضی الله عنها یو روایت کې راځي چې هغه په خپله ډوډۍ خوړله ټوکړی کېښود چې فاطمه رضی الله عنها 2 ورځې وشوې 3 ورځې وشوې په کور کې څه خوړلي نه دي علما نه موږ اورېدلي علما سره ناست یو تاسو مهرباني وکړئ د علما سره کښېنئ ښه علما سره کښېنئ قرآن درس ته کښېنئ چې دغه د پکې پیدا شي چې سپکې سپورې نه وي دې ټایم کې موږ ته اتفاق ضرورت دی دا یو بل یووالي ضرورت دی چې انشاءالله د ملک لپاره وجنګېږو نن ملک غلام نه دی
نن د امریکای خبره په موږ په دباو نه راځي چې راته امریکای په موږ دباو کوي چې موږ د پردو لپاره جنګ کوو هغه خبرې ختم شوې ملک آزاد شو ان شاء الله ډېر دستي د خدای پاک په عمل ضرور چته ډېره مننه ډېر شکریہ مې صاحب یو خبره خبره په پاکستان کې تاسو په کړي وځي تور پر چې دا سواد هوټل کې ډوډۍ ورکړي او مخکې د سنو ذاتي غوښتل کې تاسو اساسو متعلق خبره اصل کې سواد هوټل کې موږ تاسو هغه د وضاحت کوي سل کسان له ډوډۍ وکړو سل کسان خو زه ته هم چې عام سړی راولي مول ورکولی شي سل کسان مېلمانه خو که یو ریډۍ ولا شي ورکولی شي خاص خبره خو نه ده لږ دوه لکه درې لکه روپۍ خو نن سبا هر څه سره کي خو زه ما ته مخکې وایي چې زموږ ښه تربیت شوی دی زه دا نه یم چې زما څه دي خو کم از کم زه ټول نه ملنګ انسان یم خدای تعالی غریب انسان یم خو د چا نه مې غوښتلي نه یم نه به د چا نوکري کړي او نه به چا په دې سپکې وایو چا چې تربیت نه شوی که نه تربیت په تعلیم نه کېږي تربیت په ډیګرو نه کېږي تربیت په احساس کېږي تربیت د الله په حکم کېږي تربیت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو کېږي چې کله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې سړی نه چلېږي د الله په حکم نه چلېږي دا تربیت نه دی یو سړی زما عمل خراب نه دی سهار مونځ به نه کوي ماسپښین مونځ به نه کوي ارامې به نه پېژني حلالې به نه پېژني زناور به چانه احساس ورته نه دی وایي چې یاره ما پیسجیانې کړي دي داسې خبرې شوې احساس هغې ته کېږي چې زه خپل ځان وپېژنم زه چیلنج ورکوم چې زما سنو ماته د یو سړی وښیي ما له خدای پاک راکړي ده که زما رور له ورکړي زما رور دی الله پاک لري هغه نصیب ښه روان دی الله که ماله راکړي ده دا به بالکل په حلالو راکړي نه زه بېمانه یم نه زه الحمدلله د خپل بچو دپاره د خپل خاندان دپاره خپل آخرت تباه کوم زه په هر څه پوهېږم ما د علماو سره انشاءالله ناسته پاسته شي ده ما د قرآن درس ته زه ناست یم او ما الله رحم کړی زه ارامې نه کوم زه د خزانې پیسې دا خو له ما باندې خدای ډېر غټ رحم کړی که فرض که زه د یو ټایم ډوډۍ خورم او بل ټایم نه خورم بیا هم خزانې ته نقصان نه رسوم دا به وایي زه چیلنج ورکوم چې راشئ ما چېرته هم خزانې ته نقصان نه رسوم ما خپله تنخوا د خپل حلال کاروبار مخکې مې هم کوم اوس هم کوم الله پاک پکې ډېرې مخکې هم راکړې اوس هم راکړې زما پکې ښه ګزاره کېږي دا یو څو خبرې ما تاسو ته